نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدا دعا کولا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا او اللهم استرنا بسترک الجمیل چې الله موږ ته پرده راکړي بهترینې پردې سره. دې نه معلومیږي چې انسان په پرده باندې خوشحالېږي. انسان کې چې یو عیب وي او هغه ته پټ کړي اړو ذکر یې نه کوي بلکې هغه بالکل چې کوم دی نو د خپل ذهن نه وباسي چې یاره ده کې به دا عیب و او که نه او هغه سره بهترین اخلاق استعمالوي. الله تعالی د انسان دا پیدایش د خاورې نه د دې دپاره کړی دی، دې دپاره یې کړی دی چې دی به د بل عیب هغه پټوي. یو عالم او هغه ته به زنانه او سړي دواړه مسایلو تپوس دپاره راتلل. زنانو به پرده کې تپوس کولو او سړو به چې کوم دی نو دغه شانتې ګلو تپوس کولو. یو زنانه راغله او هغې نه داسې څه هوا لاړه او هغې سره اواز د هغې نه خارج شو. دا زنانه ډېره زیاته ملامته شوه. نو دې عالم قصدن وویلې وایي زه خو کوڼ یم لږ تیز وایه. عالم قصدن وایي زه کوڼ یم مسله لږه تیز ووایه. هغې بیا وایي ده ورته بیا وایي لږ تیز وایه زه نه اورم. هغه خوشحاله شوه زما د عیب نه دې اړو خبر نه شو. نو داسې طریقې سره چې انسان کې د پټولو ماده پیدا شي، انسان کې دا صفت پیدا شي چې دی په بل باندې پرده چې د بل سطر راولي، دا نه چې د بل پرده هغه اخلي، دا د خاورې صفت دی.